سلام علیکم ښه راغلاست دوستانو. د عمران خان سره یوه غټه دوکه روانه ده. عمران خان په خپله باندې یو کال ریکارډ وکړو، یو غټ اعلان یې وکړو چې خپل قوم ته مخاطب شو، سې ورته وي په هغه کال کې. د تاسو ته پته ده عمران خان چې کوم دی په های کورټ کې چې څنګه دغه د کیس سماعت وشو، نو عدالت چې کوم دی په هغه باندې ټول کیسز ختم کړله. هغه دی چې کوم دی د 2 هفتو پورې مکمل ضمانت ورکړو چې په هیڅ قسم کیس کې به هم چې کوم دی نو تاسو دا نه ګرفتاروئ. خو تاسو ته پته ده هلته د هغه سره یو فراډ او دوکه روانه ده. باقاعده په خپله باندې په اے آر واي نیوز باندې دا راغله او باقاعده په خپله باندې هغه چې کوم دی نو ریکارډینګ وکړو او دا یې وویله چې بالکل دوی د 3 غنټو نه زه کېنولی یم او ما چې کوم دی نو دوی څه کوي، ما چې کوم دی نو نه پرېږدي. یعنې عدالت فیصله کړې ده چې یاره تا څونه کیسز دي په هغې کې ستا ضمانت چې کوم دی تا ته میلاو شو او اوس چې کوم دی دوی ما نه پرېږدي، په زور باندې چې کوم دی نو زه نیولی یم او دوی په خپل ضد باندې چې کوم دی نو اخته شوي دي. خو بیا لږ ساعت پس عمران خان چې کوم دی د خپل فیسبوک افیشل پیج نه چې کوم دی نو دوباره یو ویډیو اپلوډ کړه او په هغې کې وي چې زه چې کوم دی نو بالکل هغو پرېښودلم او په څه وجه یې پرېښودم تاسو ته پته ده. هغه وویله چې ما ورته دا دمکي ورکړله چې ګورئ که تاسو زما سره دا ظلم او زیاتۍ کوئ، یعنې تاسو خو یو قسم نه د اغواکارانو غوندې کار کوئ. لکه اوس عدالت ماته وایي چې ته ځه کور ته او تاسو ما نه پرېږدئ دلته، نو دا خو تاسو داسې شوې چې اغواکار شئ. نو لحاظه ما ورته وویل چې ګورئ قوم به زما دوباره بیا راوځي د پوره من احتجاج دپاره. نو په دې وجه باندې چې کوم دی نو زه پرېښودم. هغه وایي چې زه به زر تر زره خپل کور ته هم اوس ورسمه. نو خبره خو تر اوسه پورې حل شوله. د دې نه مخکې د ده سره دا قسم سلوک وکړی شو چې د ده سره یو فراډ او دوکه روانه وه. خو بیا چونکې عمران خان وایي چې په دغه خبره باندې او د خپل قوم په ودرېدو باندې دوی چې کوم دی نو د دوی دغه فراډ او دوکه چې کوم دی نو ما ناکامه کړله. هغه ټول قوم ته وایي چې تاسو تیار اوسئ او پرامن احتجاج له به یو ځل بیا چې کوم دی راوځئ. خو بل طرف ته تاسو ته پته ده مولانا فضل الرحمن هم چې کوم دی نو د احتجاج ښکاره کړی و د دې نه مخکې چې د پیر په ورځ به مونږ احتجاج کوو د سپریم کورټ مخې ته چې د سپریم کورټ دا کومه رویه ده د عمران خان په باره کې چې یاره دا خو د عمران خان په حق او په دغه کې حالانکې 3 ججانو، یعنې مطلب دا دی چې اکثریت ججز چې کوم دی نو فیصله د عمران خان په حق کې ورکړې ده. نو اوس که یو جج خلاف لاړو یا یو جج خلاف لاړ نو په هغې باندې خو فیصله پی ډي ایم یا حکومت په حق کې خو نشي ورکولی که نه. نو دا خو هم زیاتې دی که نه چې په عدالت کې چې څونه اکثریت دی هغه د فیصله د عمران خان په حق کې ورکړه. نو پکار ده چې عمران خان اوس ریحام کړي او پرېږدي دي او د هغه سره دا قسمه سلوک نه کوي. عمران خان وایي که چېرې مونږ راپا نه سي د مونږ د خپل حق تپوس ونه کړو نو زمونږ مثال به د ګډو بیزو غوندي. بل طرف ته عمران خان دا انکشاف هم وکړو د خپلې ګرفتارۍ حوالې سره چې زه چا ګرفتار کړی وم چې په هغې کې لاس چې کوم دی نو د آرمي چیف و. دوی د آرمي چیف سره خو نه زما چې کوم دی داسې پوله پټۍ شریک چې نه مې ورسره بل څه داسې چې کوم دی نو څه بدل تېخلمه، یعنې هېڅ قسمه د هغه سره زما څه اړی ګډی نشته دی. خو دا خبره یې هم وکړه چې زه چې کوم دی نو ګرفتار کړی چې وم نو هغه زه آرمي چیف ګرفتار کړی وم. او د دې سره سره چې کوم دی په فوج کې یو درال پیدا شو، یو کور کمانډر لاهور چې کوم دی هغه هم استعفا ورکړه. یعنې ویل کېږي دا چې په فوج کې یو بغاوت هم چې کوم دی نو شروع شو چې په هغې کې کور کمانډر لاهور استعفا ورکړه. او کور کمانډر لاهور استعفا څوک وایي چې په خپله یې ورکړه، څوک وایي چې نه د ده نه په زور واخیستلی شوه ځکه چې دا عوامو ته مزاحمت نه و شو کړی، د عوامو سره ولاړو. نو په دې وجه باندې چې کوم دی نو هغې اوس هیډ کوارټر ته راغوستی آرمي چیف چې پوښتنې به ترې کړي چې یاره تا ولې مزاحمت رجسټر. یو ویډیو کلیپ هم وایرل شو چې په هغې کې باقاعده خلک د هغه په کور ورشي نو د هغه د فیملي سره ناستې بالکل هېڅ قسمه څه اډر ورنه کړي دغه ته او بالکل چې کوم دی یعنې هېڅ قسمه څه اکشن په هغې ونه اخلي. نو په دې وجه باندې چې کوم دی نو هغه هم چې کوم دی نو یو قسم له چې کوم دی نو اوس تللی دی هغه به چې کوم دی د خپلو خبرو صفایي کوي چې مخکې به چې کوم دی نو څه کېږي. ملګرو دا ننني اپډیټس که مو خوښ شوي نو ویډیو درسره ضرور مخې ته شیر کړئ او د عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف ورسره نورو سیاسي پارټو حوالو سره چې کوم اهم معلومات راځي د هغو د لیډرشپ نو هغه صرف او صرف په دې پیج تاسو ته میلاویږي. نو لحاظه پیج درسره فالو کړئ او په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. په خیر کې خپلو شریک بله اجازه ورکړئ.